अस्सलाम वालेकुम। नन چې کوم زموږ ټاپک دی هغه هم پرونی ټاپک به مونږ کنټینیو کوو. څنګه چې مونږ پرونی ټاپک کې خبره کړې وه چې آیا قاضي اعظم محمد علي جناح چې دی نو ټولو ته نصیحت کړو. څنګه چې سرکاري ملازمینو ته نصیحت کړو چې آیا تاسو له څه پکار دي، تاسو له چې دی نو یو خپل مطلب یو طریقه پکار ده چې په هغه طریقه باندې به تاسو کار کوئ. تاسو به د خادم چې دی نو کار کوئ، د ټولو خلکو چې څه ضرورت دي هغه به برابروي، او د دې نه علاوه که نور څه مسلې وي د عوام د هغه به حل کوي. او د دې نه علاوه که مثال په طور یو ملک دی، پاکستان ملک دی، نو د دې د چلولو لپاره به تاسو چې دی نو ځان ته به چې دی نو مطلب انا به نو دروي، او د دې نه علاوه چې مطلب تاسو چې دی نو سم کول غواړئ نو هغه به د ملک په فایده کې وي. ٹھیک ده. نو دغه شان دی نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی د صوبائی اور نسلی تعصب سے گریز کرنے کی تلقین. مطلب دا چې کله چې د نسلي تعصب نه چې دی نو ته ګریز وکړې نو انسان چې دی نو مخکې ترقي کولی شي، خو که نه ته په نسل کې نښتې چې یاره دا خو د پلانکي نسل دی، دا د ډیګري نسل دی، نو ته بیا چې دی نو مخکې ترقي نشي کولی. ٹھیک ده. اوس نننی زموږ چې کوم ټاپک دی په دې کې څه ویل کېږي، دی وایي چې اگر چې بر صغیر هند و पाकिस्तान के मुसलमान मुख्तलिफ नस्लों इलाकों और तहजीबों से ताल्लुक़ रखते थे. मतलब دا چې زموږ چې کوم هندو پاکستان و، نو هندو پاکستان کې دا حساب و چې لکه مطلب هغه کې مختلف علاقونو خلک وو، د مختلف نسلونو خلک وو، د مختلف تهذیبونو خلک وو. نو تاسو ته پته لګي نو ګوره نن سبا په پاکستان کې هم چې دین مختلف نسل والا خلک د مختلف علاقو والا خلک چې دین اوسي. نو دغه شان دی هغه ټایم کې چې کوم هندو پاکستان او بری صغیر، نو په بری صغیر کې مختلف ممالک رايوځي، نو په هغه کې د مختلف ممالکونو د مختلف نسلونو او د علاقونو او د تهذیبونو نه چې دین خلک رايوځي شو. लेकिन पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में दो कौमी नजरिया के परचम के नीचे सब मुतहद हो गए. मतलब دا چې کله پکې مسلمانان خو ډېر د علاقو د مختلف ذهنونو او د مختلف نسلونو نه راوځي شو، خو چې کله دو قومي نظریه خبر رااله نو په هغه کې بیا چې دین ټول یو ځای ته رالل او د یو نظریې لاندې چې دینو کار سره. और उन्होंने हिंदू और अंग्रेजों की सख्त मुखालिफत की बावजूद पाकिस्तान हासिल किया. क्लियर है. मतलब دې کې خبره دا کوي کنه چې کله مطلب ډیر زیات مسلمانان داسې وو چې هغه د مختلف نسلونو نه، د علاقونو او د تهذیبونو نه، خو چې کله تاسو سره چې دی نو د پاکستان د جوړېدو خبر رااله او د دو قومي نظریه خبر رااله، نو بیا په هغه ټایم کې چې دی نو دا خبرې نه وي، ټول چې دی نو د یو پرچم د لاندې د یو ارس د لاندې چې دی نو کار کوي. ښه بله په دې ځای کې خبره دا ده که نه چې دوی دا خبره کوي چې دوی بیا چې دی نو څه وکړل، د انګریزانو سخت مخالفت یې وکړو او د پاکستان حصول یې چې دی نو وکړ، ځکه چې که د پاکستان حصول دوی نه کول نو دوی ته به یو آزاد وطن نه میلاوېده او د هغې د وجې به چې دی نو دوی ټول عمر چې دی نو غلامان پاتې کېدل. ښه اوس د دې نه پس क़याम पाकिस्तान के बाद ख्वाजा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि उसे जज्बे को बरकरार रखा जाए और नस्ली और सूबाई तासुबात से दूर रहा जाए. मतलब دا چې وی کله پاکستان جوړ شو نو قائد اعظم هم دا غوښتل چې آیا څنګه چې تاسو د دو قومي نظریې د لاندې چې دی نو یو ځای کار کوو، نو دغه شانتې اوس هم چې دی نو د قیام پاکستان نه پس د پاکستان لپاره مقه جذبه وساتئ او دا سوچ مه کوئ چې یاره دا به د پلانکي نسل وي، دا به د ډنګرې علاقې وي او دا به د پلانکي تهذیب وي، نو زه به د ده کار یا کوم یا به نه کوم، یا به زه یو کس ته فایده رسوم د هغه په تهذیب او د هغه د نسل او د هغه په علاقې په بیس باندې. خو نه، دوی دا وایي د قائد اعظم محمد علي جناح هم دا خبره کوله چې تاسو ځان کې مقه جذبه برقراره وساتئ، کومه جذبه چې تاسو د دو قومي نظریې لاندې چې دی نو برقرار ساتلې وه او د دې ملک دپاره کار وکړئ، ځکه چې که تاسو د دې ملک دپاره کار نه کوئ نو دا ملک په ترقي نه کوي. क्योंकि कायद आज़म की नज़र में उनकी वजह से पाकिस्तान के मुसलमान छोटे छोटे ग्रोह में तकसीम हो जाएंगे. और दे कि दा खबर ولې کوله لکه कायद आज़म دا خبره دی پورې کوله چې که مثال په تور څه چې دی نو دې کې سو لکه اونه کوم او زه دې خلکو ته چې دی نو دا خبره واضحه نه کوم، نو خطر دا ده چې دا مسلمانان چې کم دي نو دا به څه ته کنورټ شي، دا به وړوکي ګروه ته به چې دی نو کنورټ شي. مطلب دا چې په تقسیم بشي، مطلب دا چې فرقې به پکې جوړ شي، مطلب دا چې د یو بل سره به په نسل او په تهذیب باندې چې دی نو مسلې راشي. نو دغه خبره وایي چې عمدي ورته دا خبره وکړه، قائد اعظم ورته دا خبره وکړه چې که تاسو پاکستان له ترقي ورکول غواړئ نو تاسو یو
نظریې لاندې د یو سوچ نه لاندې د یو جذبې نه لاندې چې دی نو کار हाँ लिहाजा बानी पाकिस्तान ने इस खतरे को भांपते हुए कौम को मुतवज्जा फरमाए چې وی کله باندې پاکستان ته دا پته ولګېده قائد اعظم محمد علي جناح ته دا پته ولګېده چې اویره دا مسله راتلی شي نو هغه ټول قوم چې دی نو ځان ته متوجه کړ او سی وته हुए आपने 15 जून 1948 को फरमाया अब हम पाकिस्तानी हैं हम में से कोई भी बलूची पठान सिंधी बंगाली और पंजाबी नहीं बल्कि सब पाकिस्तानी हैं हमारी सोच और हमारा अमल पाकिस्तान की हैसियत से होना चाहिए और हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र करना चाहिए उसको सिंपली खबर अदा है ना जो मगा तुम दा खबर को लेके कता सुवाए यार यो कस हुई चीज बलूची हम बलुई चीज पठान हम बलुई चीज सिंधी हम बलुई बंगाली हम बलुई चीज पंजाबी हम नदी के बच दिन नस्लुना او دا هغه نسل په بیس باندې بچی دي نو خلکو کې بیا نفرت پیدا شي ټیک ده نو هغه ته دا خبره کوله چې آیا اوس چې دی مونږ سیو مونږ پاکستانیان یو دلته کم یو قسم چې دی نو بنگالي او بلوچي او پټانی نه ده صرف او صرف مونږ ټول چې دی نو پاکستاني یو مونږ به دا سوچ کوو چې آیا دا کس چې دی نو دا د پاکستان دی مونږ به دا نه وایو چې آیا دا کس چې دا سیندي دی دا بنگالي دی دا پنجابي دی او که تاسو نن سبا وګورئ نو نن سبا چې دی نو مسله دغه سټارټ ده دا مسله سټارټ ته چې کوم مثال په تور د پنجاب سایډ ته چې دی نو پټان لاړ شي نو هلته چې دی نو هغه سره څنګه چې دی نو رویه ساتل کېږي ښه رویه هم شته خو بد رویه هم ساتل کېږي که دغه شان د پنجاب سایډ نه چې دی نو کس دی خو پنجاب پټان سایډ پښتونخوا سایډ ته راشي نو هغه سره چې دی نو خلک څنګه رویه ساتي نو همدغه خبر هغه د نن چې دی نو 70 سال مخکې کوله چې آیا تاسو چې دی نو دا سوچ مه کوئ چې آیا دا کس چې دی نو تاسو دا سوچ مه کوئ چې آیا دا کس چې دی نو د نسل په بیس باندې موږ د ده مدد کوو یا څه بل څه یا څه بل څه که نه خو مثلا دې ځای کې څه وایي چې همدا ورته وایي چې تاسو به اوس صرف دا وایئ چې موږ ټول چې دی نو څه یو پاکستانیان او همدغه خبره یې ورته کوله چې हमारी सोच और हमारा अमल पाकिस्तान की हैसियत से होना चाहिए और हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए क्लियर ده کنه واسه ماقه خبره وته کوله چې تاسو چې دینو د نسل او د مونږ چې کوم سوچ او عمل به وي هغه د پاکستان په حیثیت باندې وي د نسل په بیس باندې باندې وي او زمونږ له فخر پکار دي چې مونږ پاکستانیان ها عوام में जज्बा हुब्बुल वतनी और यगानत के फ़रोग़ के लिए क़ायद आज़म ने मुख्तलिफ़ सूबों और इलाक़ों का दौरा किया लोगों को मसाइल से आगाह किया और उनमें पाकिस्तानियत के जज्बात को फ़रोग़ दिया دې ځای کې څه خبره کوي همدغه خبره کوي چې آیا دا میسج چې دی نو لکه هول کنټري وایز چې دی نو خورول پکار او هغه هم دا خبره وکړه چې آیا چې دی نو مطلب ټول ملک چې دی نو مختلف علاقو کې مختلف صوبو کې وګرځېدو او ټول ته همدغه خبره وکړه کوم چې موږ دلته کې دا الریډي ډیسکس کړه چې آیا موږ چې دی نو پاکستانیان یو تاسو چې دی نو د نسل بیس او د هر څه چې دی نو دا خبرې پرېږدي او که موږ یو خپل عمل یو خپل سوچ راولو نو هغه د پاکستان په حیثیت باندې چې موږ راولو ټیک ده ښه اوس راځو پاکستان کی معیشت کی रहनुमा उसूलों का तयन अच्छा اوس موږ دلته کې وګورو کنه د پاکستان د معیشت په اړه کې خبره کیږي نو पाकिस्तान की मायशत के रहनुमा उसूलों का तयन मायशत का इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की भी मुल्क की बका के लिए अहम किरदार अदा करती है मतलब उमदा खबर को मायशत चले ना दागी इस्तेहकाम दागी इक़्तिसादी चिकमा तरक्की दा आगा मुल्क पर बका के द मुल्क पर तरक्की के ढेर अहम किरदार अदा की लिहाजा क़ायद आज़म ने अपनी तकरीरों में पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी निज़ाम पर भी रोशनी डाली उमदा का खबर ओकला चिकल आगा व तकरीर कौन भाई कि उमदा खबर कोला चिस्तासु चिकम माश थे चिस्तासु चिकम इक़्तिसादी निज़ाम दे नो د دې د ترقې ډیر زیات ضروری ده ولې ځکه چې ستا معاش چې دی نو هغه استحکام وشي د هغې ترقي وشي نو د دغې سره به ستا ملک چې دی نو په خپله ترقي کوي ها
पाकिस्तान के मुस्तकबिल की मौजूदा निज़ाम इक़्तिसादियत से मुतालिक आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताह के मौके पर 1 जुलाई 1948 को इरशाद फरमाया। दीदी की खबर की कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जोड़ चुका ना नो उमदा आखिर बांधे पर 1 जुलाई 1948 बांधे उमदा खबर अगोकला ची मगरबी माशी निज़ाम ने इंसानियत के लिए लातादाद नाकाबिल हल मसाइल खड़े कर दिए हैं। मतलब दा कि मगरबी कम माशी निज़ाम दे न द आगे द इंसानान द पारा यो लातादाद नाकाबिल हल कि आगा हल की गिना मसाइल है दिन उधरूली दी। मगरबी तर्ज का माशी निज़ाम हमारे मुल्क में खुशहाली और तरक्की पैदा नहीं कर सकता। उमदा का खबर है कि मगरबी तर्ज कम माशी निज़ाम दे आगाज हम को मुल्क की चदेनु खुशहाली और तरक्की पैदा कुल निशी। इसलिए हमें अपने बहबूद के लिए नया तरीका वाज़े करना होगा। उनका का खबर है कि आगा तो बीच आया शिकम मगरबी निज़ाम दे आगा मुंग बदी मुल्क के चीज़ें न इम्प्लीमेंट की मददी द पार ज़रूरी था कि मुंग के दिन निज़ाम ले सुनने हुए तरीका जोड़ो ठीक ना और दुनिया को ऐसा माशी निज़ाम पेश करना होगा जिसकी बुनियादी इस्लामी मसावत और माशरती इंसाफ पर मबनी हो। और उम्दा का खबर उकड़ा कि मुंग बचदेन उदासी निज़ाम जोड़ो कि अगर द इस्लामी मसावत और द माशरी इंसाफ माने मबनी हुई दागी पर बेस बांधी हुई चीज़ें औकस इतना नुकसान न रसी और द इस्लामी माशरे द इस्लामी उसूलों लान दी। ऐसा करने से हम मुसलमान कौम की हैसियत से दुनिया को एक ऐसा माशी निज़ाम देने में कामयाब हो जाएंगे जो तमाम बनी नौ इंसान के लिए अमन का पैगाम बनकर आएगा। उमदा का खबर ओकड़ा च आया मुंगदा निज़ाम ददे द पारा जोड़ो च आया उदा से माशी निज़ाम जुड़ को च आगा यो को कामयाब शी और बल द बनी नौ इंसान द पारा यो अमन पैगाम हम जुड़ शी और यो मिसाल हम जुड़ शी च आ यारा पाकिस्तान के चंदेनी उदा से माशी निज़ाम दे च आगा द इस्लामी उसूलों कारबंद दे और د هغې سره چې دی نو مطلب دا چې یو امن پیغام لاړ شي چې پاکستان چې کوم دی هغه یو امن پرست ملک دی ٹھیک ده کنه हाँ याद रहे कि अमन से इंसानियत की बका और खुशहाली क़याम और कायम रह सकती है। उमदा का खबर है कि दा खसूल ता पता है कि कल अमन भी न खुशहाली भी मतलब दा कि द मुल्क बकाम कीगी द मुल्क तरक्कीम कीगी और कि कल अमन ने भी न बिया कि दिन ही सम ने की ठीक ना हाँ द देना बस क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क की इक़्तिसादी हालात नागुफ्ता बह थी। मतलब दा चिकल द क़याम पाकिस्तान के दिन आगा टाइम की द इक़्तिसादी हालात चिकमू कना न आगा ढेर ज़्यादा ख़राब तो रहा। एक तरफ मुल्क बेशुमार मसाइल में उलझा हुआ था यो तरफ तो चदेनो लका मतलब मुल्क तो चदेनो दुनिया मसाइल कुता सुशाता कतरी आगा मुंग चदेनो कतल چې د دنیا مسایل داسې وو چې هغه چې دی نو سټارټ وو ملک کې چې دی نو مطلب دا چې د مهاجرینو مسله د آئین مسله نور ډېرې مسلې چې دی نو سټارټ وو जिसके लिए फौरी तौर पर माली वसाइल की ज़रूरत थी और खामखा چې تا سره مسلې راشي نو د هغې د حل کولو لپاره تا ته چې دی نو څه ناڅه خو پکار وي څه مالي وسایل خو پکار وي दूसरी तरफ सरकारी खजाना मुकम्मल तौर पर खाली था। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के खजाने में जो पाकिस्तान का जायज़ हक था वो भी भारत ने मनफी रवैया अपनाकर पाकिस्तान को अदा करने से गुरेज किया। हमा का खबर कई चिकल सर पाकिस्तान द खजाने खबर रहा नो आगू सर खुला खजाने की चिते नो इस सम ठीक ना और जिकल सर खजाने की समनू नो उम्दा का खबर रहा बिया چې پاکستان ته چې دین خپل حق هغه چې دین کوم وفاقي چې کوم خزانه و نو باغی کې چې کوم داوی حق کېدو هغه هم چې دین پاکستان ته ادا نه کړ पाकिस्तान को इक़्तिसादी मुश्किलात में डाल कर दोबारा अदगाम करने पर मजबूर कर दे। मगरबी मुफस्सिरीन की भी ये राय थी कि पाकिस्तान की बका इक़्तिसादी लिहाज से नामुमकिन है। ताहम पाकिस्तानी अवाम ने हिम्मत नहीं हारी और कायद-ए-आज़म की दानिशमंदाना क़यादत में पाकिस्तान को इब्तदाई इक़्तिसादी मुश्किलात से निकाल बाहिर किया और हिंदू और मगरबी मुफस्सिरीन के तमाम दावों को गलत साबित किया। उमदा का खबर अदा चाहिए वत दवी چې ستاسو ترقی کول ستاسو چې دینو اقتصادي لحاظ باندې چې دینو ترقی کول دا ډیره زیاته ګرانه ده نو ښه خبره داره چې تاسو چې دینو مطلب واپس چې دینو هندو سره چې دینو هندوستان سره یو ځای شي خو هغوی دا چې دینو نه منل هغوی دونه په سخته باندې چې دینو دا ملک آزاد کړو نه هغوی دا کوشش کوو چې آیا مونږ چې دینو څوک مونږ به د خپل اقتصادي نظام چې دینو ټیک کوو او مونږ به د دې مسلو نه بهر وځو
हाँ, खारिजा पॉलिसी के रहनुमा उसूल उस द खारिजा पॉलिसी چې دین रहनुमा उसूल सो पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर इजहार ख्याल करते हुए कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने फरवरी 1948 में फरमाया उस द खारिजा पॉलिसी पर बारह की जदेन खबर की हमारी खारिजा पॉलिसी का मकसद दुनिया के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तेबार करना है वमा का खबर खारिजा पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी द नूर ममालिक मुबारक स्टार रूल एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी सद ټیک ده نو چې کومه خارجه پالیسی وکنه نو هغې په باره کې په فروری 1948 کې قائد اعظم همدغه خبره وکړه چې हमारी خارجه पॉलिसी का मकसद दुनिया के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तेबार करना है मतलब دا چې که تاسو خارجه پالیسی مونږ جوړو نو د ټولو ممالکو سره مونږ چې دی نو یو دوستانه تعلق ساتو ټیک ده کنه ها د دې نه پس हाँ, किसी भी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते हम मुल्क और मुल्क बैन अल-अक़वामी यौम है। ها دې سوې دې دا وایي چې مونږ د یو ملک په باره کې چې دی نو څه جارحانه عزایم نه لرو हम मुल्की और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात दियानतदारी और इंसाफ के उसूलों पर कायम करना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि दुनिया में अमन और भाईचारे की फ़रोग़ में मदद दे पाकिस्तान कभी भी जुल्म और सितम के सताए हुए लोगों को माली और अखलाकी मदद देने से गुरेज नहीं करेगा और हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा की दस्तूर की पासदारी करेगा और मां का खबरें वता उकड़ी कि आया मुंग چې دی نو د یو ملک سره چې دی نو جنگ جګړه کول نه غواړو او مونږ چې دی نو په دنیا کې په امن کې چې دی نو اوسېدل غواړو او مونږ چې دی نو دا غواړو چې آیا که مسلمان یو بل ځای کې یو امن او د مالی او د اخلاقی ضرورت دی نور مسلمانانو ته یا نور ممالکو ته د مونږ چې دی نو خامخا د هغوی مدد کوو مونږ د هغوی د مدد نه رستو کېږو نه او همیشه د پاره به مونږ چې دی نو د اقوام متحده چې کوم اصول دي د هغې پاسداري به کوو د هغې دستورو پاسداري به کوو ټیک ده نو همدغه خبرې چې دی نو خارجه पॉलिसी की هم چې دینو شوی اوس د دې نه پس چې دینو خبر رااله قائد اعظم کی درذیل بالا बयान से पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की खद खाल की निशानदही होती है इब्तदाई दिनों में यही उसूल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की बुनियाद बनी او ما خبره ده چې په لومړي ورځو کې چې دی نو اصول पाकिस्तान چې کوم چې کوم قائد اعظم خبره کړې و د حق شرط چې دی نو جوړ उन्हीं असूलों पर कारबंद रहते हुए पाकिस्तान उस वक्त की पेचीदा बैन अवी हालात से कामयाबी के साथ बाहर निकला और अपनी मुसव्वर खालिजा पॉलिसी की बदौलत इब्तदाई दिनों की माशी मसाइल पर काबू पाने में भी कामयाब हुआ मतलब دا چې کومه ټایم کې چې کوم مسلې راغلي وي په هغې باندې هم چې دی نو قابو واغېسته او چې څونه معاشي مسلې وي هغه چې دی نو هم حل तलबा की हुसूल तालीम की तलखीन बस दې ځای کې خبره کوي طلبه کو حصول تعلیم کی تلقین मतलब دا چې طلبه چې نو هغوی ته چې دی نو د حصول تعلیم په باره کې خبره وکړه पाकिस्तान के हुसूल में तलबा ने एक अहम किरदार अदा किया बरसाइर हिंद और पाकिस्तान के नौजवान तलबा कायद आज़म और उनके रफ़ाकार के हर अव्वल दस्ते के तौर पर हमेशा सरगर्म अमल रहे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तलबा की अहम किरदार का न सिर्फ अदराक था बल्कि उन्होंने हमेशा उनके वशो की तारीफ की थी उनके मुस्तकबिल में नौजवानों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी क्योंकि वो जानते थे कि नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल है ताहम क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म नौजवान तलबा से मुस्बत सरगर्मियों की उम्मीद रखते थे उन्हें उम्मीदों के पेश नज़र पेशावर में तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने नौजवानों को तलकीन की कि अब वो अपने तमाम तर तवज्जो हुसूल इल्म पर मज़कूर रखें क़याम पाकिस्तान के सिलसिले में तलबा ने जो अहम किरदार अदा किया कायद आज़म ने उसकी तारीफ़ की मगर फरमाया कि तलबा को अब एहतजाजी सियासत से कलतन गुरेज करना होगा और उसमें पाकिस्तान की बकौर खुशहाली है गोरा दा टूल खबर है जो मुझको करना है दे मतलब दादी कि कायद आज़म چې دینو حصول تعلیم باندې چې دینو تلقین کړو او ټول ته عمده خبره کړو چې ټیک د زمانم چې تاسو چې دینو په پاکستان کې په حاصلولو کې د سټوډنټس چې دینو ډیر غټ کردار دی خو اوس تاسو ته ضرورت دی چې تاسو به څه کوئ تاسو به چې دینو هر څه پرېږدئ او تاسو به صرف او صرف چې دینو په حصول تعلیم باندې چې دینو مطلب تعلیم به حاصلوئ ځکه چې تاسو تعلیم حاصل کړئ نو سبا به چې دینو تاسو په اعلی عهدو باندې فایز یې او چې تاسو په اعلی عهدو باندې فایز یې او تاسو سره علم وي نو تاسو به چې دینو پاکستان لپاره د ترقۍ سوچ وکړئ نو همدغه خبره چې دینو روانه وه
او ټول په پېښور کې چې دی نو بیا همدغه خبره وکړه چې آیا مطلب تاسو چې دی نو اوس د سیاسي د چې څونه جلوس جلسې دي د هغې نه چې دی نو ځان لرې ساتئ او تاسو اوس څه کوئ تاسو صرف او صرف چې دی نو د پاکستان دپاره د تعلیم حاصلولو کوشش وکړئ چې سبا پاکستان کې تاسو چې دی نو بقا او خوشحالي راوستی شي ٹھیک ده نو دغه شان دی چې څونه د قائد اعظم خبرې وي هغه نن چې دی نو دلته کې ختم شوي और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की बया चाहिए मसाइल की हल की ज़राए की बात करेंगे कि मसाइल का हल जो दिन ज़राए सुसो दासी सस ज़राए विच दागे बांधे दिन मंगदा मसले हल कर ठीक ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की बची दिन बया दागे बारे की खबर को उस पूरे सोना खबर हुई ना दादा क़ायद आज़म से रिलेटेड भी क़ायद आज़म जो दिन कम कम खल को नसीहत करो और दस दा पारे जो दिन नसीहत करो ठीक ना इंशाल्लाह बया बची दिन नेक्स्ट लेक्चर की मिलावी अस्सलाम वालेकुम